الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدقت يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا اللہ رب العزت په دې آیات کې فرمایي وی اے ایمان والو استعینو امداد حاصل کړئ به صبر په صبر سره والصلاة او په مونځ سره ان الله یقینا الله تعالی مع الصابرین سره د صبر کوونکو. چې کله در باندې مصیبت راشي نو په هغې صبر کوه د ځان نه چې دی نو په هغې د ځان نه معقول به نه جوړې د ځان نه پې خبرې مه کوه بې صبري مه کوه چې بیمار شو بس هر چاته لګیا چې بس زه بیمار یم او دا چل دی او هغه چل دی نه بس صبر کوه د پیسو څه امتحان در باندې رایي بس صبر کوه دا مه چې بس پیسې نشته مړه کار روزګار خراب دی دا بس پې د خدای شکر دی الحمدلله. لکه شان نور د کور اکثر رکاوټونه راشي یا خاندانی چې دی جنگ جګړه یو نیم ټیم راشي یا د ملګرو راشي یا چې دی نو د پلار او د زوی او د مور داسې مختلف اکثر راشي نو په صبر کوه د صبر نه کار اخله که ښځه او خاوند دي که زوی او موري پلار او زوی سختۍ نه کار واخلي صبر نه کار وانخلي نو بس دغه بیا نقصان بیا به چې دی نو چې پوښتنې هغې به ماتېږي نقصان به کېږي بیا نو الله رب العزت وایي چې امداد حاصل کړئ په صبر سره او چې مصیبت در باندې نو دا اوس هم هلته وموي هلته مې اوس ترجمه کې هلته هم وایي چې علماو لیکلي دي چې ته وایې خدایه پاکه په مصیبت صبر راکړي او مصیبت در باندې شته نه نو دا سوال د خدای نه کول دا بند دي جایز نه دي د خدای نه داسې سوال کوه چې خدایه پاکه ما د عافیت والا زندګي راکړي په ما د سره مصیبت مه راوله ځکه مصیبت ته بیا څوک ټینګېدی شي څوک نه شي ټینګېدی ځان ته چې څه وایي یا ورته نه ټینګېږي. بیا الله رب العزت وایي په مونځ سره نو مونځ صحابو به چې دی چې څه حاجت به ورته راغی لمانځه طرف ته به متوجه شو نو مونځ ډېر زیات کوئ د مونځ اهتمام کوئ د مونځ نه پس دعاګانې قبلېږي د خدای نه دعاګانې غواړئ هر قسمه صرف د دعا ته مه غواړئ دا دغه ته مه غواړئ دنیا چې خدایه پاکه زوی له مې ښکلی کار ورکړي ښکلې ګاډۍ ورکړي او ښه ډریور یې جوړ کړي یا ښه انجینر یې جوړ کړي نه دغه هم غواړه خو آخرت والله غواړه د دنیا خو لږه زندګي ده 10 کاله 20 30 شپېته اویا 100 200 څونه به شي بیا خو چې دې پته نه لګي څومره به او ته به ترې لاړ شي نو هغه به مزې کوي او ته به چې دی نو هلته وال خورې ټکول به خورې تا به ورله چې دی نو ارامه ګټلي یا یو څه بل څه نو نه هغې دپاره لومبنی غم د دین کوې دویم نمبر والله د دنیا هم کوه ښه مستقبل والله جوړ کړه بېکاره والله مه جوړوه هغه د ډرامو سټار ته مه جوړوه. یا ایها الذین آمنو اے د ایمان خاوندانو استعینو مدد حاصل کړئ بالصبر په صبر سره والصلاة او په مونځ سره ان الله یقینا الله تعالی مع الصابرین سره د صبر کوونکو دی. ولا تقولوا مه وایه تاسو لمن د هغه چا باره کې یقتلو چې قتل کړي شي فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې اموات مړه بل احیاء بلکې دا ژوندي دي ولکن لا تشعرون لیکن تاسو ته شعور نشته. اوس چې کوم خلک د جهاد فی سبیل الله د الله په لار کې مطلب څه چې د اعلاء کلمت الله دپاره د الله د رضا دپاره د دین دپاره د الله د رضا دپاره جنګېږي او په دې کې دله مرګ راغی نو الله وایي ده ته د سره مړم مه وایه دی مړم نه دی دی د ده نه روح څه وخت له جدا شي بیا چې ته دې قبر کې کېږې د دې روح او د بدن مضبوط تعلق دی او دا د اهل سنتو نښه ده. امام شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه لیکلی دی د بخاري شریف په شرحه کې هغه چې د اهل سنت یوه نښه دا ده چې دی به د حیات النبي قایل
دی به د رسول الله سلام حیات مني. نو هغه به څنګه ګوره دا چې دی نو دا دلته په عبارت النص سره ثابت شو، هغه په دلالت النص سره ثابت شو. یعنی چې یو لکه چې 10 روپۍ دي نو په هغې کې به 3 خامخا وي. خبره دا ده چې یو امتی ده یو مرتبه حاصله ده نو پیغمبر ته به په اعلی مرتبه حاصله چې عام امتی چې دی هغه ژوندی کیدی شي په قبر کې حیات دی، خو په حیات برزخي سره دنیایي مرته ویل شي، خو په داسې حساب سره نه چې ته چې بالکل دنیا کې څه ټیم راتله غواړي نو راځي او چې څه ټیم څه کول غواړي دا کیسې لکه بریل والا کیسې نه. الله رب العزت وی بلکې دی ژوندي دي. بس ژوندي دا معنا چې ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو زما روزي مبارکه ته راشئ، تاسو په ما سلام ووایئ نو زه اورم. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه د سلام جواب هم درکوم. او علماء لیکلي دي چې کله قبر روزي مبارکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ شي نو الته دا سوالم کوه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ووایه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما شفاعت بکې ګورې د په میدان محشر باندې دا سوال بکې این درگئی ما درگئی نو امیدی نیست. خیر او الله در علمافیو کی چې د سنت مطابق لاړ شو. اکثر خلک زه خو ګیره میره خریلی څوک چې دی نو زنانه چې د پردې خیال نه ساتي نو دا خو چې څنګه تلي یکه شان به راشي. بس ولا تقولو او مه وایه تاسو لمن د هغه چا باره کې یقتلو چې قتل کړی شي فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې اموات مړه ورته مه وایه بل احیاء بلکې دي ژوندي دي. ولکن په دې بلا دلایل دي دا یو علمي مسله ده خو بس دومره خبره زده کړئ چې پیغمبران ټول په خپل قبرونو کې ژوندي دي او ټول شهیدان چې دي دا ژوندي دي. ولکن لا تشعرون لیکن تاسو شعور نه لرئ. اوس ته به وایئ چې دا څنګه ژوندي دی، ما ته مخامخ پروت دي، زه ورته یم چې لالا هغه مخ نه راړي، زه ورته یم چې کاکا هغه څه نه، زه ورله ډب ورکوم هغه څه نه کوي. نو الله رب العزت وی کنه ولکن لا تشعرون د دې نه مضبوط ژوند هغې ته حاصل شه ته پرې نه پوهېږي، تا ته دا شعور نشته. الله رب العزت بیا وی ولنبلونکم او یقینا زه امتحان کوم په تاسو باندې او یقینا زه ازمیح کوم امتحان کوم په تاسو باندې بشیء پس څیز سره من الخوف د یارنا والجوع و د لوګنا ونقص من الاموال و د کموالی د مالنا والانفس او د کموالی د انسانانو نه د نفسونو نه ځانونو نه والثمرات او د میوونه وبشر الصابرین زیر ورکا صبر کوونکو ته. اوس الله رب العزت وی کله ناکله به زه پتا امتحان کوم. ښه امتحان به در باندې راځي، مثال په طور روغ رمټ به بیمار بشي اغتنم خمسا قبل خمس او تبه چې دی نو ښه ارسه به فصل به ټیک ټاک روان एकदम به په خدای پاک سره لکه دا اوس په خوای باندې زما خیال ډېر اسماعیل خان پوری مولا خان نور رسېد فصلونه په فصلونه تباه کوي، فصلونه ورته تینګي خدای پاک سره عذاب دی. یا دا اوس خو یا ټیک ټاک به او مړ به شي زوی به دي کشر به لکه دا اوس دا کوم وایرس راخواره شوي دي. څوک دا غواړي چې زما دې پکې هغه نن د میډیا والا تپوسونه کول د غازی خلکو په بیکونو کې پیسې روړي دي او په پیسې داسې په پرشونو پراته ورته چې زمونږ علاج وکړي هغې سره دومره اسباب نشته د چینه په شمک چې څونه ترقي کړې ده چې هغې له علاج وکړي. په ځمکو دغه شان خلک پراته دي چې داسې ترقي یافته ملک چې په 10 ورځو کې په 6 ورځو کې والله یو هسپتال تیارېږي د هغې دپاره، خو بیا هم هغې سره چې دی کمبود کوي اسباب. نو الله رب وایي چې خدای درته پیښه کړي نو ځان به ورته میخ. نو کله ناکله به مختلف امتحانات به تا باندې راځي، خو الله رب العزت وایي زیرې ورکه صبر کوونکو چې څوک صبر کوي بس د دې لپاره خوشخبري ده، د خوشحالۍ خبر دی زیرې. ولنبلونکم ویقینا ازمیخ کوم موږ به تاسو باندې بشیء پس څیز سره من الخوف د یارنا والجوع او د لوږې نه ونقص من الاموال د کموالي د مالنا والانفس
او د کموالي د نفسونو نه د انسانانو نه والثمرات او د میوو نه وبشر الصابرین او زیر ورکه صبر کوونکو ته الذین را صبر کوونکي هغه کسان دي اذا اصابتهم هر کله چې ورسیږي دي ته مصیبتون څه مصیبت چې څه تکلیف ور ورسیږي څوک مشر وفات شي کشر وفات شي خور وفات شي رور وفات شي مال کې نقصان راشي سم دم چې دینو ګاډي एकदम سره جنگيږي سم دم چې دینو کور एकदम را پریوزي سم دم پس دی عذاب پر راشي نو دې سوې قال وای دي ان لله یقینا من دا الله تعالی یو و ان او یقینا منغا الیه راجعون دا الله طرف ته زمون واپس دا الله طرف ته منغو واپس کیدون کیو نو بس زمونږ هغه طرف ته واپس بس دا الله یو دا الله خوښه الله را کړو الله را نه واغشتو الله مال را کړو الله را نه واغشتو ورنه چې الله پسل نه کوي ته په زرګونو کاله هغې ته چې دی اوبه ورکه هغې باندې چې دی قسمه قسم هر څه خرچې وکړه چې الله یې نه کوي نو پیر بابا به یې څه کوي الله رب العزت وی اوس د دې صفات بیانې چې دا کم کسان صبر کوي دا کم کسان دي اولئک دا ها کسان دي علیهم چې په دې باندې صلوات خاص رحمتونه دي من ربهم د رب د جانبه د دوی ورحمت و عام رحمتونه دي اولئک دا ها کسان دي هم المهتدون چې دې هدایت موندونکي دي الله رب العزت ته پکې مونږ راولي نو خاص رحمتونه هم دي په الله تعالی او عام رحمتونه هم دي په الله تعالی وسوي الله رب العزت ان الصفا يكن الصفا والمروه او مروه من شعائر الله د نه د الله تعالی ندی فمن حج البيت بس هغه چې حج وکړه بیت الله شریف او اعتمر یا عمره وکړه فلا جناح بس نشته د هیڅ ګناه علیه په دې باندې یا په دې باندې خزه زنانه باندې ان يطوف بهما چې سعیو کی منډه وهي چکر ولګي په میانځ صفا او مروه کې الله دې را توفیق راکړي الله دې وکړي چې موږ پکې ولګو چکر ومن تطوع خیرا او چا چې زیاتی وک پنی کې مطلب دا چې نور هم نیکی وکړه خنپلونه وکړو خو عمرې دغلته وکړي دې تری خلک 15 ورځې لږی بیا پکې چکرې وي الله دې پوي کړه څه چکرې وي عمرې کا بار بار فإن الله بس یقینا الله رب العزت شاکر قدردان دی علیم علم والا دی ته چې کوم عمل کې الله دې قدردان نو حرمین شریف دا سعودي عرب دا یا مسجد حرام د انسان د درې وجوزي یا صرف د زیارت د کعبه مبارکه یا د روضه مبارکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره د دې لپاره هم دې شیدا عبادت دي چې صرف د زیارت په نیت باندې سړی دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مثال پتو د زیارت په نیت باندې د روضه یا د حج اصغر د لپاره د عمره د لپاره تلیش زی دریم نمبر د حج اکبر د لپاره د حج د لپاره کوم چې عام حج دی د دې لپاره ځي نو بس صحیح او د رمضان شریف چې کوم عمره ده نو حدیث کې راځي چې دا د حج برابر الله دې توفیق راکړي الله نو الله رب العزت وی ان الصفا نور په دغه ځای کې لګا شنو ګټو یا وغیرہ خلک چکرو نه نزي که چکرو له سوتلو نو بیا خو سیاره دغه وی داسې د شاعر وی سر د سادین په لوټه کېدو دغه پردی وطن دی بارانونه نه کېږي ته څه نو پردی هلته به ته د څه شي چکرو لځي د چکرو ځای خو نه دی دا د عبادت ځای دی دا د الله رب العزت د نزدېکت ځای دی چې ته الله ته نږدې شي چې دغلته لاړې دغه ځای احترام کوه ډېر زیات احترام یې کوه او الله دې رال توفیق راکړي ډېر لوی عبادت دی جانی او مالی ډبل عبادت دی داسې عبادت دی چې جانی هم دی او مالی هم دی ان الصفا یقینا صفا والمروه مروه او مروه من شعائر الله د نه د الله تعالی نه د دین د نه د الله تعالی علماء لیکلي چې دا ګیرم چې نو دا پدای کې راځي دا شان دا پټکیم پدای کې راځي جمعه تم راځي کعبه هم راځي دا ټول د دین د نه د الله تعالی دی پرده چې دا دین نه خلا انسان زنانو له پکار دي چې پرده ډېر زیات اهتمام فمن حج البيت اوس دا یو بزرګه نیک بیبي واغې پدای کې منډي والی هغه مخ کې واقعیت راشي والله زم د پر عبادت وګرځو
فمن حج البيت بس هغه چا چې وکړو حج د بیت الله شریف او اعتمره یا یې عمره وکړه الله د دواړو توفیق راکړي فلا جناح بس نشته دی هېڅ ګناه علیه په دغې باندې په دغې بنده باندې ان یطوفا چې سعی وکړي د سعی بین الصفا والمروه وي منډې خلک وایي چې منډه وهي چکر ولګوي په منځ صفا او مروه کې بهما په منځ صفا او مروه کې ومن تطوع هغه چا چې زیاتې وکړو یعنې زیاتې وکړو یعنې عمل نور هم ښه زیات کړو ښه ډېرې عمرې وکړئ ومن تطوع هغه چا چې زیاتې وکړو خیرا پس کې په نیکۍ کې خلک وایي یو عمره او یو حج وکړه بس بله نه 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 چې څومره ډېر کړي شي الله طاقت درکړي عایشه رضی الله تعالی عنها چې څومره د غربت زمانه وه د مدینې منورې نه به مستقل راتله 10 کاله مسلسل حج کړی فإن الله بس یقینا الله رب العزت شاکر قدردان دی علیم علم والا دی ان الذين یقینا هغه کسان یکتمون چې پټوي ما هغه څه لره انزلنا چې نازل کړي دي موږ من البینات د ښکاره دلایلونه چې موږ را نازل کړي دي کوم سپارس دي هغې دې لره پټوي الله رب العزت وایي چې دې لره پټوي واضح دلایل موږ را نازل کړي دي یې پټوي والهدى او هدایت لرا من بعد ما رسو د هغه نه بیناه چې بیان کړي دي موږ دې لرا للناس دپاره د خلکو فی الکتاب په کتاب کې اولئک د هغه کسان دي یلعنهم الله چې لعنت د الله تعالی دی په دوی باندې ویلعنهم اللاعنون او لعنت په دوی باندې د لعنت کوونکو الله هم دې وساتي لعنت چې دې څه ته ویلی شي لعنت ویلی شي د الله د رحمت نه لرېوالی د الله د رحمت نه ډېر لرې دي الله هم دې وساتي چې څوک حق خبره پټوي څوک چې دی دا د کافرانو مذمت دی هغې به چې دی ته دا پته چې رسول الله وسلم برحق پیغمبر دی قرآن برحق کتاب دی اسلام برحق دین دی هغې به دې نه چې دی انکار کړو الله رب العزت په دې باندې چې دی لعنت دی د الله رب العزت او د هغه چا چې څوک لعنت وي د لعنت کوونکو پې لعنت دی الله هم دې وساتي اوس هغه کسان چې دي نه سم شو توبې طرف ته رال بیا کیسه سمه ده الا الذین مگر هغه کسان تابو چې توبه یې وباسله و اصلحو او اصلاح یې وکړه د عملونو خپلو وبینو او بیان یې کړه حق لره او بیانولی یې شروع کړه د حق اولئک بس دا کسان دي اتوب علیهم چې توبه قبلوم زه د دوی دا تا ته هم چې دی نواز دی که چېرته تا اوسه پورې مونځ نه کو نو دې نه پس مونځ شروع کړه بس الله برته تو بخښنه وکړي او دغه تېر مونځونه راوګرځه دغه شان روژه د چا نه پاتې روژې راوګرځوه نورې روژې شروع کړه بس دا شان نور عبادت چا اوسه پورې زکات نه ورکړی تېر زکات چې دی ورکړي او آینده چې دی نو بس زکات مه قضا کوي دغه شان نور بلا عبادت دي کنځلو نه توبه وباسئ خیرو نه توبه وباسئ فاولئک بس دا کسان دي اتوب علیهم الله رب العزت وی چې زه توبه قبلوم د دوی وانا التواب الرحیم او زه د توبې قبلونکي او رحم کوونکي ان الذین یقینا هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی دی وماتو او مړه شو دي وهم کفارن په داسې حالت کې چې دي کافرانو اولئک دا هغه کسان دي علیهم چې په دوی باندې لعنت الله لعنت د الله تعالی دی والملائکة او د فرشتو دی والناس اجمعین او د ټولو خلکو دی خالدین فیها دی به همیشه وي په دغه لعنت کې لا یخففون نه بس شي سپکولی عنهم د دوی نه العذاب عذاب ولا هم ینظرون او نه به دوی ته مهلت ورکولی شي وإلهکم اله واحد او معبود ستاسو اله ستاسو دغه یو اله دی لا اله الا هو نشته دی لایق د عبادت مگر دکه یو ذات دی الرحمن چې عام رحم کوونکی دی الرحیم چې خاص رحم کوونکی دی الله رب العزت را باندې رحم وکړي